أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقبلوا إليه يزفون. سورة الصافات 94 نمبر آیات. تی 94 نمبر آیات کې د قوم احوال ذکر کیږي چې کله ابراهیم علیه السلام بوتان مات کړل دا غي نروس د قوم رد عمل سم پیش نو الله تعالی وی فاقبلوا الیه تا قوم یې را مخامخ شو د ابراهیم علیه السلام ته یزفون په داسې حال کې چې منډې وهلې یزفون هغه منډې ته ویل کېږي چې په کمې سره غوسه ور سره سړی منډه وي غوسه ورسره همي او دغه شان د کې یریا مغسته او دغه شان د کې یزفون کر زفاف نو واخسته شین به معنا دا چې دوی اقبل الیه دی را مخامخ شو د ابراهیم علیه السلام ته یزفون چې په تکبر باندې روانو خو غرور انداز باندې روانو دا ورانه معنی چې کوم د تفسیر ماره په قران نقل کړی دي نو داخله ابراهیم علیه السلام ته په تیزی باندې روانو د سي معلومه کی چا خبر کړو یزفون منډي وهره ته 30 لوته ویل کیږي چې داغه سره یرا او یا غصه هم ور سره نو د سي معلومه کی یزفون معلومه کی چې چا خبر کړیو چې بوتان مات شوی دي او ردین هم خبر کړیو چې کېدې چې ابراهیم علیه السلام مات کړي هغه شک قال نو ویل ابراهیم علیه السلام ویل بس دوی را ابراهیم علیه السلام سره مخامخ شو ته ویل بوتان تا مات کړی دي نو ابراهیم علیه السلام ته ویل اتعبدون ایتاس عبادت کوي ما د حق شي تنحتون چې تاسو تراشل په خبر لاسونه باندې جوړ کړم دي خبر لاسونه باندې دا واقعه د ابراهیم علیه السلام ډیره تفصیلی په سورۃ القصص کې تیر شوی ده دې ځکه کې مختصره ده نو مختصرا دا چې ابراهیم علیه السلام ته جواب کې ویل چې کما مات کړی دي کار چا مات کړی دي خو تاسو رتی عبادت وری کوي دا خو تاسو خبر لاسونه جوړ کړی دي نو بیا تاسو ضرورتونه به کوم ځګین نه پورا کی پدې څه کوي والله خلقکم الله تاسو پیدا کړی و ما تعملون او هغه څه تاسو کوي تاسو چې کوم څه کوي دا او تاسو په خپل باندې تاسو الله پیدا کړی د الله تعالی عبادت وری نه کوي او داغي عبادت سره تاسو د الله تعالی سره شرک وری کوي نو بس دا د شرک رد او توحید بیان او په مختصر الفاظو کې وکړو نو هغه څه د خپل کوتاهو د خپل ناجایز او معقول دلیل وسره نو چې د ابراهیم علیه السلام جواب پکړه جواب سره سره نو او چې کله سره په ناحق باندې می او ملامت هم شي جواب سره نه نو داغي انجام بیا بد اخلاقی تلاس واچي که سره په ناحق باندې دلیل وسره نه هغه بیا ګډ وډ تلاس واچي بدمعشي تلاس واچي نو بس ابراهیم علیه السلام نه جواب ورنکو چې دا خبر لاسونه مونږ جوړ کړی دي یا نم دې جوړ کړی یا څه شي نه شي کولای دا خبرې په ځای په خو دي ځکه چې خبرې بيخي خراب وي قالوا ابن له نو ویل جوړ کړي د در پاره بنیانن یو امارات یو آبادی کافرانو ول چې بس نوري خبرې پرې دی یو آبادی جوړ کړي آبادی شکل به تاسو خو د جداسه جوړ شي جوړ کړي د تنور په شکل کې چې آبادی خو تنور په شکل کې او د لرګي ور واچوي او به راګرم کی فالقوه فی الجحیم نو دوغر فالقوه نو تلر اوغرزوي په الجحیم په ور کی یو آبادی د تنور په طریقه ولا جوړه کوي به ګرمه کوي د ورنه او د دقیق ورته تناره ته ورواچوي فاراد به کیدن دوی اراده وکړه د ابراهیم علیه السلام مبارک کیدن د یو چل جوړولو دغه د قتلولو د پاره چل جوړو فجعلناهم الاسفلین ما وګر زوال دوی لره ذلیله دوی ذلیل شو په دې کار کې ناکام شو ډېر سپک پاتې شو چې نور تفسیر یې وسط القصص کې تیر شوی دی او دی ابراهیم علیه السلام په ور باندې ونسیز وقال ابراهیم علیه السلام ویل انی ذاهب الی ربی یقینا زتلون کیم خپل رب طرف سيهدين نظر د جماعت بلارو خي دا وینا ابراهیم علیه السلام هغه وختونه کې وکړه شکر د خپل قوم نه بیخي تنگ او د هغوی د ایمان نه مایوس شو په دومره قوم او دومره وطن کې صرف دوه کسانی ملګری شو یو لوط علیه السلام ملګری شو چې دای خوره او بل چې کوم دی د دې سره خپل زنانه چې کوم دنو حضرت ساره رضی الله عنها سره ملګری شو باز هغه درې کسان چې کوم دینو دا پوره تحریک شو د علاوه سره څوک ملګری نه و
نو دوی د عراق مختلفو علاقو بیابانونو کې سفر وکړو شام طرف ته روان شو او دا الفاظ یې ویل زه خپل رب طرف ته تلونکی یم یعنی زه خپل رب طرف ته هجرت کوم دارالکفر نه دارالاسلام ته ځم بل ځای ته ځم هغه ځای ته ځم چې کوم ځایونو کې په اسلامي احکام باندې پابندي نه وي هغه ځای ته ځم سیاح دین زړه جماعت بلار وخی شي یعنی دغه ځای ته ما ورسي هغه ځای ته چې کوم کې د اسلامي احکام دومره پابنديان نه او سره په خپل دین باندې عمل کولی شي نو دا سوال یو ځینې علماء دا لیکلي دي چې ان ذاهب ابراهیم علیه السلام په هغه ټیم کې ویل شکر دی ونیولې شو او ورته روان شو او ورته ویلې شو چې د خپل خبرې د ناوړي نو بس یو ګرم تناره ترې وراچ ابراهیم علیه السلام په دغه نیولي حالات کې ویل چې ان ذاهب الی ربی یقینا زروان یو خپل رب طرف ته صحیح دین زړه جماعت بلار وخی د بچ کېدلو دی ورنه ما بچ کی لیکن اولانې معنا تفسیر د مشهور دی او راجح دی نو په دې طریقه باندې ابراهیم علیه السلام د عراق نه شام ته ورسید او چې کله شام ته ورسید نو الته کې دعا وکړه چې خپل ملګرو ته وکړه چې درې کسان دي ون تحریک نو سوال وکړه جناب اولاد را دراکي که زما د شهادت نو ورسته زما د مرګ نو ورسته مرګ خو هم یقیني د خامخ راځي چې د اسلام او دین خدمت پاتې نشي سو کیږي نو دعای وخت له ربي حبل من الصالحين اے ربا راکی مالا من الصالحین دسی اولاد چې د نیکانو نه نیک اولاد نو مدې لاندو جملو کې دوا الفاظ ذکر شو نو دعاګانو خلاصه شو یو دا چې اولادي او نارینه یو دویم نیک چې د خدمت کولی شي فبشرناه نو موږ زری ورغلتا به غلام په یو هلک باندې حلیم چې صبرناک دا بشارت چې کوم دی نو مخکې به تفصیل سره تر شوی د ابراهیم علیه السلام ته فرشتي رالی او دا واقعیت تر شوی او زری وته ورغ او ورته دا هم ول چې تب الله کې نارینه اولاد وي حلیم صبرناک په بدني خدماتو باندې صبر کولی شي اسلامی احکام عملي کول باندې باندې مکمل صبر کوي او هیڅ کله به هم باندې کې کوتاهی نه کوي او د صبر چې بیا دنیا راغی تاریخ هم یاد ساتي نو اسماعیل علیه السلام خوشخبری وته ورکړل شو او ابراهیم علیه السلام صبر او استقامت هغه روان سبقونو کې دا غزنی خلاصه ذکر کیږي نو بس اسماعیل علیه السلام پیدا شو او اسماعیل علیه السلام د هغه دویمه زنانه پیدا شوه د چې کوم په مصر کې د مصر بادشاہ ول ورکړي و کله چې ساره رضی الله عنها د شام نه سره د عراق نه سره هجرت کړي او د هغه اولاد د په حال په اوس پورې نه و اته چې مصر ته لاړل او دا واقعیا مکه تر شوی ده لیکن د مصر بادشاہ به باندې مهربان شو یو زنانه ولا باندې کا باندې ورکړل او دا هغه سره د شام ته لاړو شام کې چې کوم دین ودی ته الله تعالی د اولاد زیره ورکړ فلما پس هر کله بلغات چې ورسېدو دغه الک معه السعيه د ابراهيم عليه السلام ته ځواني ابراهيم عليه السلام سره ملګرتیا کې د ځواني ته ورسېد تکړه شو قال نو ابراهيم عليه السلام ویل یا بني ازويه اني ارى يقينا زينا في المنام بخوب کې اني اذبحك يقينا ذبحكم تعالی ابراهيم عليه السلام خو ورته د ځکه خپل زوی ذبح کول په حالت کې په دې کې دا خبره نه ده ثابت چې یاره زه ذبح کوم نو ما ذبح کوم ذبح مینه کوم مرای کټ شو کټ نشو دا به ثابت تاریخونه نه درغسته لیکن دومره خوب کې وریدل دا خو یقیني دي چې ابراهيم عليه السلام وریدل چې خپل زوی ذبح کول له پوزم او ذبح کول نیت مې ورته کړی دی اخو د مرای کټ کولو الفاظ په کتابونو کې تاریخونو کې د سره نشته نو بس دغه خوب یې ولیدو او د پیغمبرانو خوبونه دا مکمل وي اصلي خوبونه نه تو کوم سړی د خوب نه په عمل نشي کولای چې خپل زوی حلال کړي بل کار وکړي د خوب په تعلیمات سره بخو د پیغمبرانو خوبونه د زینې غو وحي مستقله وحي نو ابراهيم عليه السلام خپل زوی راوخت او زره کې رااله چې د سمپکه مشوره کوم چې دې سوي نو ورته ویل چې فان ورته وګوره ما حغث تراجتيني ان ته څه ښکاری کې ته دې خبر ته تان دې کنه دې الله حکم د جتر ذبح کړي شي تسوي قال نزوي ويل يا ابتي افلارا يا ابتي فعل افلارا وك ما حغثت مرتاد به حکم شوه دي ستجدوني زرت تمام امني ان شاء الله كالله يقاري من الصابرين صبرنا کړه دا هغه د حلیم معنا د اسماعیل علیه السلام دومره صبرناک
چې د مرګ د لالولو خبر ورته راغی هم په نرۍ وویل چې بس ما نه بغیر سره تپوس مه کوه د الله حکم ته ګورې د الله څنګه حکم یې همغسې کوه او ته به ما وینې زه څومره صبر کړم نو دا د ابراهیم علیه السلام د زوی متعلق چې کومه دعا یې کړې وه هغې د قبلېدلو صورت و چې دومره صبرناک چې په دومره لوی حکم عملي کولو باندې هم داسې پوره صبر هیڅ قسم سوچ فکر ته پکې جوړ نه ویل بس د الله حکم دی نو هیڅ قسم مشورې ته پکې ضرورت نه پیښیږي هلته یې ورته کېښودو او دغه مستقل اسلامي امت دپاره تاریخ شو چې د اسلامي احکام په عملي کولو کې هیڅ قسم رکاوټونه او خلک به داسې وایي خلک به هغسې وایي او تاوان به شي ګټه به شي خو چې حکم د الله تعالی دی بس هغه عملي کول پکار دي دنیاوي لالچونه تعصبونه مخکې شو وروسته شو دا خبرې شاته کول وروسته کول د الله احکام مخې ته کول دا داسې کې نه پورې د دغې آیاتونو خلاصه شو